بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي الله غزات مد الارض چرخ کلی دزمکا یعنی خورا کلی دزمکا وجعل فيها رواسي وانحارا او جوړ خې دی پدې باندې غرونا او روان کړي دی پدې کې نهرونا ومن كل الثمرات او هر قسمه د فیدی سيزونه جعل فيها او ګرځولي دی بیا د سيزونه زوجین دوا اسنینی قسمنا یغشی اللیل النهار پټی پشپی سر رز ان فی ذالک بشک بدی کارونو کې لآیات نخدی لقوم دفار دهاغ قوم یتفکرون چی فکر کئی وفی الارض قطع متجاورات او پزمک کی هم حسی دی یو بل سر پیوستی وجنات من اعناب او باغون دی د انگورو وزرع مختلف فصلنا ونخيل او کجوری سنوان شاخداری وغیر سنوان او کم شاخون والا یسقى بماء واحد چی خړوبولی شي سیرابولی شي او بکولی شي په یو قسمه اوبو ونفضل او بیا بهتر والد بعدها على بعض بعض در په بعض نور فی الاکل پزایقه کی ان فی ذالک بشک پدی کی لآیات نخدی لقوم یعقلون د پاره د هغه قوم چې د عقل نکارلی و ان تعجب حضور که ته حیرانیږي په انکار د دی په تکذیب د دی فعجب نو د دین هم یو حیرانیدو ولا قولهم خبر ده اذا كنا ويدا مشرکان چې شو مونږ ترابا خورا اینا لفی خلق جدید مونږ به نوی پیدا وخت سره را پاسولی شو اولئک الذین کفروا بربهم اصل کی دی کافران شوی دی په خپل رب واولئک الاعلال فی اعناقهم ویبا توقنا پسټونو د دی کی واولئک اصحاب النار دا دوزخیان دی هم فیها خالدون په دوزخ کې به همیشه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة دي تلوار كي گناتا مخک دنی کینا وقد خلت من قبلهم مصلات او ددین مخک تیر شوی دی عذابنا د مخکنو قومنو وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم بشک استرب مغفرت کون کې دی بخنه کون کې دی خلق تداغي پزیاتی وان ربك لشديد العقاب بشک استرب سخت عذاب ولهم دی ويقول الذين كفروا ويهاغ كسان چې کافران شوی دي لولا انزل عليه آيات من ربه ولنازل نشو زمنګ د فرمایش معجزات الله تر طرفنا انما انت منذر حضور وتوای دا زما اختیار خو نه دي زه خو صرف يرون کیما ولكل قوم هاد او د هر یو قوم د پاره زلار خون کیم الله پاک کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونګه منګه د صورت په اوایلو کې دا خبره کړې و په تعریف کې په پیش لفظ کې چې دا صورت چې کوم دی په دې کې صرف 2 آیات مدنی دي باقی دا مکی دي په دې صورت کې ډېر اختلافات دي په لحاظ د نزول باندې او په لحاظ د نمبر باندې بعضی مفسرین وایي دا د سوره محمد نه پس نازل شوی دی بعضی وایي نه د دې صورت نه دی معلوم چې دا د کم یو نه پس معلوم شوی دی لیکن په دې ټول متفق دي چې مکی دی ځکه چې د مکی صورت په خصوصیاتو کې موږ دا خبره کړې وه چې په هغې کې به د وحدانیت دلایل اب موږ پیژنو چې کله په یو صورت کې د وحدانیت دلایل د الله د یووالي نه به مکی ځکه چې هغه وخت کې مسله هغه د شرک وه هغې به الله منو خو سره به بله خدایان منل په دې وجه باندې په دې کې الله پاک اوس چې کومه خبره کوي هغه خلکو ته کوي چې څوک د الله پاک د ذات سره شراکت جوړي الله پاک وی وهو الذي الله هغه ذات دی مد الارض مد ویلی شي راخکلو دا او دلته کې د راخکلو نه مقصد چې کوم دی نو هغه خورول دي نو په دې کې په دې اعتراض نه راځي چې مونږ وایو زمونږ د ازمکه خو قوره ده یعنی قوره ویلی شي غون مونسیسته لکه د بال په شان تیرا نو په دې کې اعتراض نه راځي چې بای قوره خو خلک خورول نه شي اخو راغونډي لکه یو میږي دی په بال باندې روان دی هغه بال تخیږي هغه د هغه بال ټول داسې ښکاري چې دا خور شوی دی هغه ته داسې نه ښکاري چې دا ګول لګنی به ته بیا نه ختو نو دغه شانتي زمونږ په ځمکه باندې هم دا اعتراض نه راځي چې مونږ وایو چې بای دا چې کله مد شي چې راخکلې ده یا خوره کړې ده
نو ګنې دا قرآن نه ده چې دا وی لکه د بال په شان تابېږي، نه د دې سیز سره دا د دې مترادف خو کېدی شي خو الټه نشي کېدی. الله پاک وایي وجعل فیها رواسیه، په دې باندې ما ودرولي دي غرونه، او دا غرونه د دې ځمکې میخونه دي. وانهارا مې پرې روان کړي دي نهرونه. من کل الثمرات ومن کل الثمرات، او په دې کې دي هر قسمه د فایدې څیزونه چې عامه معنی موږ کوو، په دې کې دي هر قسمه میوې. جعل فیها زوجین اثنین، ما د زوجین معنی وکړه قسمونه، یا د زوجین معنی به موږ وکړو په جوړه سره، او د اثنین معنی به وکړو قسمونه. د دې نه مقصد یوازې دا نه دی چې ګنې دا نر او مادري، بلکې د هر یو څیز مې دوه قسمه پیدا کړي دي. اوس څنګه د هر یو څیز دوه قسمه دي؟ یو ونه ده، پای کې دوه قسمه څه دي؟ میوې دي. هغه یو ونه ده، پای کې یو میوه هغه پخېږي او بله کچه پاتې کېږي. یو ګل شي، په ګل کې ختم شي، یو غوټۍ شي. یو میوه په هغې کې خوږه ده او بله میوه په هغې کې ترخه ده. د دې نه مقصد دغه دوه جوړې دي چې الله پاک وایي انسانه او ای کمیونسٹ انسانه، خاص کر ای دهري چې ته د دې کائنات مثال د سیکل د پایې دی، بس دا داسې تاویږي څوک پیدا کوي او څوک وجني، څوک پیدا کوي او څوک وجني، بس دکه چل دی، نور څه پکې نشي. دا چا پیدا کړی نه ده، بس دا په خپله باندې پیدا شوې ده او په خپله باندې بس د سیکل پایې ده تاویږي. څوک ژوندي دغه پیدا کېږي او څوک ترې نه مري. نه الله وایي که چېرې داسې کېږي زه به ومنمه، خو بیا به د یو قسمه اوبو نه یو قسم سیز پیدا کېدو که چېرې دا دغه شانتې کېدی. هغه یو قسمه اوبه دي او دا ونې له ورکړي دي. پکار دا دی چې یا د هغې ټولې میوې وشي، یا ټولې ونه شي، یا ټولې خوږې، یا ټولې ترخي، یا ټولې چې کوم دی نو هغه ګوټې شي، یا هغه ټولې چې کوم دی نو ګلونه شي. صرف په دې کې خو الله هغې به زه ستا ومنم چې دا د سیکل پایه ده او تاویږي دغه چل کوي. دلته کې خو د هغه یو قسم اوبو نه په هغه یو ونه کې دومره مختلف څیزونه پیدا کېږي. نو مقصد دا دی د اوبه د دې صرف بهانه ده، هیله ده چې الله پاک بغیر د وسایطو نه، بغیر د اسباب او د ریزن نه یو شی پیدا کوي نه. دا صرف هغه طریقه ده. باقي دا چې الله پاک پکې څنګه تصرف کول غواړي هغه شانتې پکې کوي. بس د دغې اوبو نه چې دا څیز راغی، اوس د الله خوښه ده، څه پکې خواږه پیدا کړي، څوک پکې تراخه پیدا کړي، څوک شنډ شي، څوک یو شي، څوک بل شي. مقصد دا دی ستا دا نظریه غلطه ده، دهري کمیونسټه، چې ته وایې دا رسیکل پایې ده په خپله پیدا کېږي او په خپله مري. که په خپله کېدی بیا به یو څیز کېدی، بیا به په یو څیز کې مختلف څیزونه نه وي. او بل دا چې کله موږ زوجین په جوړه سره په نر او ماده وایلو، په دې کې موږ یو ښکاره مثال ورکولی شو. هغه کسان چې د هغې د دې اونو بوټو سره زیات شوق وي، نو هغې ته د دې څیزونو پته لګي چې هغې په دې ماده کې د نر قلم ولګوي، سترګه چې ورته وایي. نو چې کله پکې سترګه ولګي دا پیداوار سیوه شي، او چې کله پکې سترګه نه وي د هغې پیداوار کمي. یعنې په دې کې الله نر او ماده پیدا کړي دي. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مشهوره خبره مونږ کړې وه چې مدینې ته راغی او د مدینې خلکو به چونکې هلته کې خو عام پیداوار د کجورو نه، هغوی به په کجورو کې سترګه لګوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل تاسو څه ځان له کار کتلی دی، بس دا پرېږدی خپل جنس ته، بس هغوی پکې ونه لګوله. په هغه کال باندې پیداوار کم شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ولې کم شوی حضور، مونږ خو به په ماده کې د نر سترګه ولګوله، بس پیداوار بس یې وشو. تاسو وایي چې مه لګوئ پکې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه، تاسو به ما ته ویلو چې په دې کې دا پیدا را دا نقصان دي، مونږ پې پوهېږو. دا خو ضروري نه دی چې پار کار دی زه پوهېږم. ته زمیندارۍ پکار و، تاسو تجربه وه، او هغه چې کوم دی نو وایي سل مجرب للحکیم، د تجربه کار نه تپوس وکړه، د حکیم نه تپوس مه کوه. حکیم خو اوس چې کوم دی نو راغلی دی او خپله حکمت کوي، بل کس تجربه کار دی په هغه تېر شوي دی، هغه نه تپوس وکړه چې زه څه وکړم. نو هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو ما ته باقاعده ویلی شئ چې کوم یو څیز کې ستاسو تجربه یې زه راته وایم او هغه د شرع خلاف نه هغه تاسو جاري ساتئ، لګوئ پکې کلمونه، چې کلم به پکې لګو هغې سره به هغه پیداوار سیوا کېدو. بل الله پاک وایي یغشي اللیل النهار، پټۍ ورځې لره په شپه باندې دومره غټ چې کوم دی نو انقلاب راولي. ان فی ذلک لآیة، په دې کې نښې شته لقوم یتفکرون، خو دپاره د هغه قوم چې هغه سوچ او فکر کوي، چې په هر حال کې سوچ او فکر کوي. مثلا څنګه سوچ او فکر کوي؟ یو سړی دی، زمونږ د فقه یو مسله ده چې منښته چې کومه ده، مثال باندې پویو چې سوچ او فکر پسه کې پکار دی. منښته چې ده دا په درې قسمه ده. ته یو څیز منې، ته وایې که زما الله پاک دا کار وکړو نو زه به داسې کوم، نو هغه په 3 قسمه ده. په هغې کې یو جایزه ده، 2 ناجایزې دي.
جایزه پکې کم ده چې هغه سیز بجنسه فرض یا واجبي ته یو داسې سیز منی چې بجنسه هغه فرض یا واجبي بل چې هغه مقصود لذاته په هغې کې په خپله باندې عبادتي او چې کومه ناجایزه رانه هغې ته ویلی شي مقصود لغیره هغه د بل سیز دپاره جوړېږي یعنې مثلا روژه ده مونځ دی دا دواړه داسې سیزونه دي چې دا بجنسه فرض او واجب دي نو دا ته منلی شي په منښته کې به ته څنګه منې چې زه به نفل وکړم فرض او واجب نه مقصد دا د الله ر طرف نه عبادت دي منظور شده دي الله را لیږلي دي نو ته فرض او واجب خو نشي منلی خو ته به نفل منې چې زه به دومره روجي ونیسمه که زما دا کار وشو دا صحیح دی زه به دومره منځونه وکړم که زما دا کار وشو خو ته داسې نشي ویلی چې که زما دا کار الله وکړو نو زه به کخیر یو دس چردام کوم دا اودس چردام خو دا خو عبادت نه دی دا خو د عبادت دپاره تیاری ده دې ته مقصود لغیره وي دا مقصد دی خو د بل څیز دپاره دی ته وایې که زما الله دا کار وکړو زه به سجدې تلاوت کوم دا سجدې تلاوت خو په تا باندې اسم ده دا خو ځان له عبادت نه دی او خو چې تا آیات وایې د سجدې تلاوت به کې ته وایې که زما الله دا کار وکړو زه به د پلانکي تپوس لازم نو د پلانکي را تپوس چې کوم دی دا خو نه فرض دی نه واجب دی دا خو عبادت نه دی دا خو مستحب عمل دی نو مستحب عمل ته منښته کې نشي کولی نو ته چې منښته کې نو ته به په هغې کې داسې څیز منې چې هغه د الله پاک د طرف نه فرضي واجبي نو ته هغه فرض او واجب په هغه جنس کې نشي کولی چې ته وایې که زما الله دا کار وکړو که خیري د سارې مالي مونځ به کوم د سارې مالي مونځ خو په تا فرض دی خامخا به کې نه ته به وایې نفل به کوم نه هغې صحیح شو ځکه چې د الله ر طرف نه دا عبادت دی ته به د هغه عبادت بل شکل جوړی چې هغه په تا فرض او واجب نه دی یعنې نفل دی ته چې کوم دی نو دغه کې د روجي نیسي نو ته به دا نه وایې چې که زما الله دا کار وکړو نو که خیري د رمضان شریف ټولې روجې به نیسم د رمضان شریف روجې خو هسې په تا فرض دي نه ته وایې نفل روجه به نیسم نه هغه صحیح کېږي دا فکر سوچ او فکر کې مې راته مثال درکوم الله وایي چې ته کوم عبادت کې نو پای کې به سوچ او فکر کې چې دا عبادت زما چې کوم دی زه په څه شکل باندې وکړم اوس دا عبادت په ما باندې فرض دی دا 15 وخته مونځ په ما فرض دی او زه به منښته کې 15 وخته مونځ منم چې زه به 15 وخته که خیري مونځ کوم که زما دا کار وشو دا منښته نه ده منښته کې به ته هغه څیز منې چې د الله د طرف نه د هغې جنس فرض او واجبي ته به د هغې نفل کې اوس د الله د طرف نه هغه نشته هغه عمل سنت دی یا مستحب دی پای کې ستا منښته نه قبلیږي الله پاک وایي فی الارض قطع متجاورات په دې ځمکه کې ما حصې جوړې کړي دي مختلفې یو بل سره پیوسته ځینې ځمکه شګلوړه ده ځینې مټینه ده ځینې سلیخناکه ده ځینې شګنه ده او ځینې چې ده نه خوره ده خو الله وایي یو بل سره بالکل پیوستې دي یعنی ځینې موږ به ووایو ځینې سره ده ځینې سپینه ده ځینې توره ده او ځینې چې کوم دی نه هغه پکې خړه ده خو هغه ټولې مې یو بل سره د دې مثال داسې دی لکه ما چې کوم دی نو خلق پیدا کړی دی داسې د قطع متجاورات نه مقصد دا دی د نرشک خلق دی د نرشک خلکو سره مې لګولی دی اخوا د بارو خلک د بارو خلکو سره لګېدلی دی اخوا د شاباسګړۍ خلک دا ټول ما یو بل سره یو ځای کړي دي الله وایي حالانکې له دې جنسونه ما ټول بدل راوستي دي لیکن دې د یو بل ضرورت دی او د هر یو خورې هغه خواص بیا بدل دي بیا په هغې باندې وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ما په هغه ځمکه باندې په دې مختلفو حصو باندې بیا باغونه لګولي دي لکه انګور شو لکه فصلونه شو غنم شو جوار شو اوربشې شوې یا شولې شوې ونخیل دغه شانتې کجورې سنوان چې بعضې خو شاخدارې دي انتهایي ګوري دي وغیره سنوان او د بعضو شاخونه هغه رنګي دي خو میوې ډېره ده یسقى بماء واحد او په یو قسم اوبو باندې هغه زه اوبو کومه د هغې دپاره جدا اوبه نه دي دا چې د کومې ګڼې شاخونه دي دې ته هم اکه یو قسم لختې تللی دی او دا چې د کومو شاخونه کم دي او میوه پکې ډېره ده دې ته هم یو قسم تللی دی دا انګور چې دی د بل په سپورټ پروت دی زیلې یې کړي دي دې ته هم دکه اوبوځي او دا کجوره چې دی په خپله تنه باندې ولاړه ده هم ورته دا یو قسم اوبوځي
نو مقصد د دې نه سره قدرت دی چې دا الله صرف بهانه جوړه کړې ده دا یې صرف سبب دی اصل کې په دې کې دا ټولې تبدیلۍ راوستونکي دا یو ذات دی دا کائنات هغه چلوي خو انسان ته دغه د ضرورت دپاره دا ښیي چې ته به هیله ته به بهانه جوړې پس د هغې نه بس تا کار کېږي هغه اوبو ستا لاس له ډارېک نه راځي ته به اوبو ته لاس کې ونفضل بعضها على بعض في الاکل بیا مې فضیلت ورکړی دی بعضې میوې ته په بعضې نورو باندې په ذایقه کې دا هغه یو قسمه اوبو نه ټول چې کوم دي نو اوبو کېږي او بعضې پکې هغه خوږه ده بعضې پکې هغه بدلې ذایقې واله ده په یو غونه کې داسې مختلف قسمه دي او په هغه یو قسم اوبو باندې بعضې تنه مضبوطه ده او بعضې تنه شته خو بیکاره ده ان فی ذلک لآیة په دې کې نښې شته لقوم یعقلون خو دپاره د هغه قوم چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب فعجب قولهم حضور که ته حیرانېږي تا لر دا خبره حیرانوي چې ګوره ما د دې شک و شبهې د ایستو دپاره معجزې راوړې ما عقلي دلایل راوړو ما نقلي دلایل راوړو او د هغې نه باوجود دي ما دروغ ګڼي دې سره د دې څه سبب جوړېږي چې ما دروغ ګڼي نو الله وایي زه به د حیرانېدو یو بله خبره وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جدید دی وایي چې کله موږ خاورې شو موږ به بیا راپاسو د تعجب خبره خو دا ده دې مخکې کوم ځای و اوس خو به دې خوره کېږي خوره یې موجوده ده دې مخکې د دې دا خوره وه دا دومره بې عقله دي دا دلګان کافران دا دومره بې سوچه خلک دی چې دې ته خوږ نه ږدي دې ته سوچ نه کوي چې موږ زمونږ مخکې جنس څو چې موږ پیدا شو نو دا جنس چې نه و پیدا کول دغه ګران و که نه دا جنس هم چې موجود دی پیدا کول ګران دي الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په خپله خبره مه حیرانېږه چې زه پې محنت کوم او دې ایمان نه راوړي ته حیرانېدو خبره خو دا ده چې دې ته چې کوم دی دې ښکاره باره دې چې کوم دی نو ځان یې ویښ چې اوده کړی دی اولئک الذین کفروا بربهم اصل کې دی کفر کوي په خپل رب باندې دی رب منیه و اولئک دا هغه خلق دی الاغلال فی اعناقهم چې توقونه به د اوسپنې د اور د دې په سوټونو کې او د دې یو معنی چې کوم دی نو هغه ابوبکر عاصم کړی ده هغه وایي شیطان کلک کړي دي زړونه دي دا توقونه چې دي دا شیطان هغه ناړې دي چې دی په دنیا کې زړه دوره کلک کړی دی چې دی سوچ نه کوي په حق باندې اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي هم فیها خالدون همیشه وي ویستعجلونک بالسیئة قبل الحسنة بل دی تلوار کوي ګناه ته مخکې د نیکۍ نه دی ګناه کوي نیکي نه کوي حالانکه را روان ورپسې قیامت دی وقد خلت من قبلهم مسلات او دی د مخکنو قومونو عذابونه لیدلي دي دا مسلات جمع د مسلې ده مسله ویلې شي دی ده چې ته یو سړی مړوم کې او بیا ولا چې کوم دی نو د هغه نه اعظام کټ کړي پوزه ترې کټ کړي غوږ ترې نه کټ کړي لاس ترې نه کټ کړي هغه چې کوم دی نو د هغه اعضا کټ کوټ کړي هغې ته مسله وي نو دا مسلات د هغې جمردار مثال جمع نه ده الله وایي دي د مخکنو خلکو عذابونه نه دي لیدلي چې دوی دا قسمه کارونه کوي وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم بېشکه رب ستا هغه خاوند د بخښنې دی په خلکو باندې د هغې د زیاتي نه پس په دې کې دوه ترجمې کړي دي مفسرینو یو ترجمه چې کوم دی هغه د جساس صاحب د ابوبکر جساس وایي چې د مغفرة للناس نه مقصد دلته کې مسلمانان دي چې الله پاک مسلمانانو ته مهلت ورکوي چې دی به توبه وباسي نو زه به یې معاف کړم او ان ربک لشدید العقاب دا کافر سره لګېدلی د کافر دپاره خو سخت عذاب دی او عام مفسرین وایي دلته کې د مغفرة نه مقصد لتاخیر العذاب دی چې الله پاک وایي زه دې ته په عذاب ورکولو کې رستوالی کوم هر یو انسان ته په عذاب ورکولو کې رستوالی کوم چې دې زما د رستوالي نه فایده والي دې توبه وباسي او که کافر چې دې مسلمان شي ویقول الذین کفروا وایي کافران لولا انزل علیه آیات من ربه ولې د دې فرمایشي معجزه نه راځي د الله ر طرف نه ای پیغمبره ته ولې نه راوړي الله وایي انما انت منذر حضور ته ورته ووایه زما نه غواړئ زه خو صرف یرونکی یم زما د معجزې څه اختیار دی زه کوم ځای معجزه راوړی شم په معجزې کرامت کې مونږ خبره کړې وه چې معجزه او کرامت د انسان د طرف نه ده د الله د طرف نه ده چې الله کله وغواړي نو ولي له معجزه دغه ورکړي د کرامت ورکړي او پیغمبر له معجزه ورکړي نو ته ورته ووایه انما انت منذر زه خو صرف یرونکی یم چې ګورې داسې مه کوې ولکل قوم هاد او په دې کې ښکلې ترجمه هغه به مونږ یوه وکړو د امام رازي صاحب چې هغه وایي حضور ته ورته ووایه ولکل قوم هاد زه هر یو قوم ته لارښوونکی یم زه آخري نبي یم خاتم النبیین یم زه د عیسایانو دپاره هم لارښوونکی یم د یهودیانو دپاره هم لارښوونکی یم د مجوسیانو دپاره هم یم د مشرکانو او منافقانو دپاره هم یم زما کار لار ښول دي او هغه لار چې ماته الله څنګه ووایي نو په هغه طریقې ښولی شم زه لار ښول د خپل ځان نه نشم کولی بسم الله الرحمن الرحیم
وهو الذي الله غزات مد الارض چې خور کړی د ځمکه وجعل فيها رواسي او درولې دي په ورونه وانهارا او اوبو ومن كل الثمرات او د هر قسمه د فیدو رسیزونه جعل فيها زوجين اثنين چې پای کې جوړی کړي دي دوه قسمه یغش الليل النهار پټي پشپې سره رز لرا ان في ذلك لآيات بشک بد کې نخري د قدرت د خدای قوم يتفکرون د فار د هغه قوم چې فکر کوي وفي الارض قطع متجاورات او پزمکه کې حصې دي مختلفه په وسطا وجنات من اعناب باغونه دي د انګورو وزرع د فصلونو ونخيل د کجورو سنوان شاخدار وغير سنوان او کم شاخونو ولا يسقى بماء واحد چې ټول اوبو کولی شي په یو قسمه اوبو ونفضل بعضها على بعض في الاكل لیکن بهتري ده بعضی کې په بعضی نورو کې په ذایقو کې ان في ذلك لآية بشک بدی کې نخشته دي لقوم د پاره د هغه قوم يعقلون چې د عقل نکارلی وان تعجب حضور کته د حیرانی انکار د دي نو فعجب دا خبره هم ډیره د حیرانی دودا قولهم چې دی وی اذا كنا ترابا چې شو کله منګه خورا ان لفي خلق جديد منګه په نوې پیدا وخت سره پیدا شو اولئک الذين كفروا بربهم دي کافران شوی دي په خپل رب او اولئک الاغلال بشک هغه توقونه د ور په اعناقهم د دې پسټ کې وی اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي هم فيها خالدون په دوزخ کې به همیشه ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه دي تلوار کوي ګناه ته مخ کې د نیکینا وقد خلت من قبلهم المرسلات تدین مخ کې تیر شوی دي ډیر عذابونه وان ربك بشک رب ساج لذو مغفرة للناس خوند بخنه دي خلق تعالی ظلمهم د غید زیاتی وان ربك بشک رب ساج لشدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دي ويقول الذين كفروا ويهاغ کسان چې کافران شوی دي لولا انزل عليه آیات من ربه ولن نازل دا پیغمبر په منګه باندې فرمایشي معجزه د الله د طرفنا انما انت منذر حضور وتوایا زخ تاسو ته يرون کیما ولکل قوم هاد او د هر یو قوم د پاره لار خون کیما